बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़म तासु कुर्बा साजिद महमूद खान प्रोग्राम द नन सवाल सर तासु په خدمت کې حاضر یم. تاسو ورې غږ د پښتونخوا ریډیو FM 92.6 مردان. ګران اوردونکو، زمونږ د نننی پروګرام د ترانسجنډر چې مونږ ورته په عامه ژبه کې جړا وایو د هغې حوالې سره دی. ایته درپېښ چې کوم مسایل وي په هغې به نن مونږ خبرې ترې کوو. زموږ په سټوډیو کې نن مونږ سره چې کوم ګست دی هغې نوم علیشه دی، د مردان سره تعلق لري او هغې یو داسې ترانسجنډر دی چې هغې بلا شي مسایل لیدلی دي خپل معاشرې کې چې کوم ای سره ظلم زیاتی کیږي. د انسانیت معراج دا دی چې انسان ته د انسان په نظر وکتی شي او کم هغه څیزونه چې کم کې د هغه اختیار نه وي په هغې باندې د انسان بېعزتي کول د دې نه دی ډډه وکړی شي. مثال په طور باندې یو کس پیدا کیږي د هغه په رنګ کې د هغه اختیار نشته، بیا هم موږ چې دی اکثر د رنګ په بنیاد باندې هم یو کس ته سپک ګورو، دروند ګورو، یا فرض کا یو کس چې دی هغه یو خاص خد و حال لري او هغې په بنیاد باندې موږ هغه ته سپک ګورو یا درانه ګورو، یا بل داسې یو خبره چې هغې کې د هغه هېڅ عمل دخل نه و چې کله هغه پیدا کېدو او هغې په بنیاد باندې موږ هغه ته سپک یا درانه ګورو. نو زما په خیال دا د انسانیت معراج نه دی، دا د انسانیت تذلیل دی. هم داسې قسمه خبره د ترانسجنډر او چې موږ ورته عام ژبه کې اجرا وایو د دې دپاره هم دی چې دی په خپله مرضۍ باندې داسې نوي پیدا شوي، نه دي نه تپوس کړی شوي. دې کې بعضې وخت کې دی شي سلک ډېر د ماحول څه نور داسې فیکټرز وي په هغې باندې موږ بیا چېرته ټیکنیکل ایکسپرټ سره په دې خبرې کوو. خو لکه موږ لا په دې بنیاد باندې یو سړي نه نفرت یا د هغه تذلیل کول یا د هغه مذاق اړول په دې خبر نه دی پکار چې د هغه د ناستې پاستې انداز یو خاص قسم دی یا د هغه رجحانات یو خاص جنس طرف ته زیات دی یا کم دی. نو لہٰذا د دې خبرو نه اجتناب پکار دی. زموږ آخري نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په دې باندې سختۍ سره منع کړي چې چاته په چا باندې هیڅ قسمه فوقیت نشته دی. کو فوقیت دی نو هغه صرف د تقوا په بنیاد باندې دی. او تاریخ اسلام کې داسې بلاشي مثالونه دي چې غلامان، تور رنگ والا، د داسې علاقو خلک چې د هغې رنګ تور وي یا داسې قسمه دغه چې ای ته به سپک کتل ای ټولو له یو غټ مقام ورکړی دی د هغې د تقوا په بنیاد باندې. ګران اردوونکو، تاسو ته خواست دی چې کله هم تاسو داسې قسمه حالات ووینئ چې یو ځای کې یو ترانسجنډر دی یا یو بل داسې کمې بیشی چې کم پیدایشي طور باندې یو انسان ته د هغه د اختیار نه بغیر ملو شوي څیزونه وي په هغې باندې د هغه عزت، تذلیل، مذاق اړول، دې څیزونو نه سخت اجتناب وکړي. او دی چونکې آلریډي دې ته ډېر زیات مسایل وي، دې ته که موږ وګورو په ډېرو ځایونو کې نوکرۍ نه میلاویږي یا شاید دی نشي کولی بعضې وخت، بعضې ځای کې دی دپاره موضوع نه وي، تعلیمي ادارو کې دی سره هغه شان رویه نه وي، دې ته ښه ماحول نه میلاویږي ځکه چې دی پورې ماشومان خان دي، هلکان اکثر خان دي، سکولونو، کالجونو، یونیورسټو کې دی دپاره تعلیم کول لږ ګرانه غوندې شي. دغه شان کو تاسو نور داسې بلا ځایونه وګورئ هلته دې ته نوکرۍ کول یا کار روزګار کول ډېر مشکلات وي پرته. نو لہٰذا د دې مخکې نه ډېر زیات مشکلات وي او کله چې تاسو دې ته په خپل رویه باندې په خپل بیهیویر باندې داسې شو کوئ چې مطلب تاسو کم تر خلک یې یا د دې معاشره کې ستاسو عزت لږ کم دی، نو بیا هغې نه نور هم ډېر زیات مسایل پیدا کیږي. ګرانو اوردونکو، راځئ چې پروګرام طرف ته ځو او علیشه سره پروګرام آغاز وکړو. ټولو ناول خو علیشه زه تاسو ته خپل پروګرام کې هر کلی ویم. ډیره مننه، شکریا چې تاسو زه دونه مستحق وګڼلم او زه په دې منځ ته راوستم. ستاسو ډیره د زړه د کومې نه مننه، ډیره مهرباني تاسو راغلئ. خو ټولو کې اول علیشه زه غواړم چې تاسو خپل یو مختصر غونډه کې تعارف وکړئ. چې زما نوم چې کوم دی نو علیشه دی او زه مردان سره بلانګ کوم اور ترانسجنډر یم اور مردان کې اوسېږم او د مردان یم. ښه، ټیک شو. او زه به غواړم دا چې تاسو کو فرض که تاسو ویل غواړئ دا ستاسو آپشن دی، مطلب تاسو نه ویل غواړم ستاسو مرضي. او که فرض که تاسو موږ ته خپل فیملی بیک ګراوند یا خپل کلي خپل علاقې باره کې ویل غواړئ چې مطلب هلته تاسو خپل بچپن تېر کړی حوالې سره. شمشي روډ یم اور فیملی بیک ګراوند مې دا دی چې زما مور نشته او زما پلار جمدی دی او تا ته پته ده زمونږ خو داسې ډېر ریلیشن ډونو سره نه وي. اور بل مردان پاکستان چوک کې زمونږ ځای دی هلته اوسېږو اور ما کوم سبق چې ویلی دی نو هغه ما مردان کالج نه اور ادګار روډ کې چې کوم سکول دی 8وي د هغه پورې مې ویلي که نه 8مه پورې هلته
تاسو ګرل سکول کې بوایز کې کوم بوایز کې ها ځکه چې هغه وخت کې لکه دا خو د 1997 یا 96 خبره ده که نه، هغه وخت کې خو داسې دغه نو زیات ټرانسجنډر طرف ته چا خیال نو. اوس خو ډېر خیال دی. مالته خو زندګي ابتدا هغه ځین دی زما د تعلیم شوې وه. ټیک شو. ها علیشه موږ به غواړو دا چې تاسو موږ ته دې حوالې سره چونکې هر انسان په یو معاشره کې پاتې کېږي نو هلته کې د مختلفو خلکو کو مشران وي د خپل یو مقام وي، د زنانو خپل مقام دی، بطور یو ماشوم چې دا غم یو مقام وي په سوسایټي کې او هغه ته دا فیل کېږي چې زه یو سټوډنټ یم یا یو ماشوم یم یا دغه منظمه سره په یو ځای کې مقام دی. زه به غواړم دا چې تاسو موږ ته دا ووایئ چې بطور ټرانسجنډر تاسو په دې معاشره کې خپل څه مقام نه نو ایس ټرانسجنډر زه خو هیڅ مقام نه وینم. کم چې تیر شوي دي د هغې مقام نو کم چې را روان دي د هغې مقام. خو بهرحال بیا هم چې کم اوس تعلیم یافته خلک دي که نه په دې معاشره کې نو ډېر زیات موږ ته د عزت په نګاه ګور لږ غونته کې چینجز راغلی دی، ډېر راغلی دی. لکه لږ غونته چینجز دا دی کم ینګز دي او یونیورسټۍ لایف کې دي، کالج لایف کې دي، لږ غونته کې زموږ ریسپیکټ کوي. خو بهرحال بیا زه هم دا وایم چې زموږ پښتان معاشره کې پښتنو معاشره کې چې کم زموږ مقام دی نو هغه نه دی که نه، ځکه چې پښتانه خو بالکل زموږ وجود نه مني. په دې وجه نه مني چې هغه خو وایي چې دا خو یو پښتون دی او دی ولې داسې د بې غیرتوب هغه کارونه کوي که نه موږ یادي. خو زما په پیدایش کې زما هېڅ ګناه نشته، ځکه چې زه د الله تعالی تهلیک یم او زه الله تعالی پیدا کړی ما. نو څنګه زه بیا ووایم چې زه یو نارمل یم؟ زه ویم چې زه اب نارمل یم. نو پټان معاشره کې خو زما د وجود اډو پته نه لګي او نشته، مخکې تیر شوي م او را روان او موجودم نشته. نو زمونږ پښتانه چې کم دي په 100 کې به زما خیال د جوړې 45% به وي چې مونږ به مني چې آو دام یو وجود دی، د دیم سے حیثیت دی، الله پیدا کړی دی د څه مقصد دپاره. ځکه چې زه به د مسلمانانو په کور کې پیدا یم او زما چې کم دی نو ایمان چې کم دی نو الډي ما ایمان وروړی د مسلمانانو کور کې نو زه به هم یو ایزي مسلمان یم که نه. نو پټان معاشره مسلمان شکر الحمدلله مونږ خو ړومبې دغه یو پټانان یو د هغې نه پس مسلمانان یو. نو زم زما د وجود پکې اډو پته نه لګي، زما وجود مړ دی پکې. نو دا تاسو څه ګڼئ چې دا د دې شاته وجه چې دا هغه څه ده په دنیا کې په دې معاشره کې نه اکسپټ کوي؟ زمونږ په دنیا کې وګورځئ تاسو د پټانانو په شانتې پښتانه او خواږه درانه او غیرتمن خلک نشته. نو چې زه دومره د غیرتمن او د غیرت په دغه کې پیدا یم نو دا به بې غیرتوب طرف ته پټان ما څنګه ومني چې ته ولې بې غیرت یې؟ ځکه چې مونږه مکمل شو یو د دنیا خلق دي، څوک په څه کار کوي زه نوم نالم چې څوک په دا کار کوي. د دنیا غلط خلک شته که نه؟ داسې هغې ته اړو د چا خیال نشته. مونږ د خلکو ځکه خیال چې زه مخامخ ګډېږم د شپې ما سره یو شنې کپړې اچولي دي، ما شونډې سرې کړي دي او زه د پاټان معاشره کې ګډېږم، په هغې زما د رزق ذریعه ده او زه ګډېږم. نو ما به څنګه ومني په بې غیرتوب باندې چې پټان دونه غټ غیرتي دی که نه؟ نو ما به بې غیرته په کور کې زه نه منلم رونو او پلار د کور نه روباسلم په بې غیرتوب باندې، نو ما به معاشره څه ومني؟ نو دې کې تاسو ته دا د بې غیرتوب خبره نه ښکاري چې کله یو زنانه یا یو هلک دی یا یو جینۍ ده یا چاته څه یو پیدایشي چې هغې کې د هغه څه عمل دخل نه و هغې باندې یو سړی چې دی تو د کور وباسې او هغه نشي ساتلی نو دا هم د یو بې غیرتوب علامت دی. بالکل دی. زه زیات تر هر منچ کې هر ځای کې زه دا وایم چې پلیز روریان چې کم دي هغې لږ غونته کې تعاون زموږ د وجود سره کوئ. کله چې ستاسو په کور کې داسې وجود پیدا شو چې تاسو له چل نه درځي چې موږ ورسره څه چل وکړو نو صرف دومره وکړئ چې مینه ورسره وکړئ، په سر وله لاس راکاږئ چې بچې بار مه وځه، مدرسې ته ځه، سکول ته ځه، زه به در سره ځم، په موټرسایکل به دې بوځم، پیاده به در سره ځم. چې روریان ډال جوړ شي ودرېږي مخې ته د کور نه بار ونه ځي د یونیورسټۍ د کالج لایف پورې ورسره لړ شي دا به زما په شانتې ناکامه نه وي، هغه به یو کامیاب انسان وي. تاسو ټرانسجنډر پاکستان کې وګورئ لیکچرران دي پکې وګورئ بالکل ایزي هوسټ کار کوي، ډېر خو ځایونو کې دي په غټو غټو اردو دي پینډه اسلام آباد کې ادارې چلی بلا ادارې دی هغه چلی نو چې هغې سره لاس او د مور او د پلار لاس وپې که نه
په سر والله سخي وروریانو منلیو چې او دا وجود پیدا شوی دی مونږ کرا خو زیات تر مونږ نه مني زیات تر تعداد چې کم دین د کور نه وتلی دي ورال به خبرو کم چې دا کو پنجابیان دي او کو پښتانه دي ټول د کور نه وباسلی دي صرف روریانو او پلار ځکه چې مور خو یو داسې هستی ده چې خو کو پودری بچی نه هم وته دا نه چې د کور نه بهر وسه حد کې داسې خو چرته نه وي چې چرته مطلب زه یو اکثر دا سوال مو چتېږي کنه چې دی هغه خپل بیهیویر یا بعضی سيزونو کې تعاون نه کوي نو دی وجه مغې د کور وباسي ترانسجنډر بالکل تعاون نه کوي هغه ځکه تعاون نه کوي چې رور تا وخی د سارم تا وخی د مازیګرم تا الډي هغه غیرت کې راضي کنه اب عزت کې راضي چې کوم انسان عزت کو د عزت دغه دا شو چې موږ د کور نه باري ها نو چې رور غیرت کوي او ترانسجنډر چې دی هغه په دغه کې راضي عزت کې راضي هغه په دا ګران نشي دا عمر داسي وي هغه په داسې سټیج کې وي د عمر چې هغه عزت کوي نو کو دا عزت د مشر رور ومانه چیرې زما دا رور یا زما دا وړوکې زمانه په دې عزت خرابېږي او زما د بیهیو سره زما د والو ټکولو سره زما د زیاتی سره دی ما ته خود سره شو درېږي او دی دا کور پرېږدي نو زه وله مینه ولې نه ورکوم چې د سوچ کړی دی نه دی کړی ټیک ها یو بل خبره وزو تاسو نه تاسو کوم چې تاسو دا حالات هم لیدلې دي ډېر مرګري هم تاسو پیژنې تاسو کمیونټي کې بلا خلک داسې وی چې داغي د کہانینم تاسو خبر یې چې د سره تاسو دا چې کوم دا یو مخصوص قسم بیهیویر دی یا د کې یو خو موږ دا ویلی شو چې دا بای برت هم د کې سره رجحانات وی کنه د کې بعضی رجحانات بعد د ماحول سره هم تعلق لري کنه دا داسې د باندې بالکل ما خو ته وې کنه چې زما په وجود کې او زما په دغه کې زما څه قصور نو الله پیدا کړم دا د هارمونز خبرې دي ځکه چې زه بچپن کې ومنو زه به وایم چې زه جنکو سره ریلیټډ ډېر وم میرګاټي لګوله چیندرو کوله او زما فیلینګ د نورو وایز نه چینج د نور مرګرو نه په کلاس کې یا په محله کې ځکه چې دا غي نه ډیفرنٹ و بدلوم زما بروخ جنکو سره نو دا صد ماحول شو او څه بیهیو شو د خلکو نو الډي زمانه داسې جوړ شو هلکه دې کې د ماحول هم ډیر غټ اثر دی چې اوس ما ترور وی چې ته لکانو سره ډیر غپ کې نه پاسو کرکټ لگاوا فوټبال کوا او د لکانو کارونه کوا د جنکو کارونه مکو نه په ما بد لګیدل نه ما ته هغه فیلینګز شو چې او زه مختلف یم د نورو نه ګرانو ردونکو علیشا سره به زمونږ خبرې او ترې جاری وي راځئ یو وقفې طرف ته ځو لمبود غرغرود شورنا دی خبر بسرو لمبود غرغرود شورنا دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زورنا دی خبر بسرو لمبود د غرغرو د شورنا دی خبر د سرو لمبو زما بچی لاد گودر ورور کی یادوی زما بچی لاد گودر ورور کی یادوی دوی په گودر لگی دلی اورنا دی خبر دوی په گودر لگی دلی
رانه دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر د سرو لمبو د غرغرو د شور نه دی خبر د سرو لمبو زما د کور دورانو پرمان لیونی زما د کور دورانو پرمان لیونی خپل ارمان دورانی دلکی کورنا دی خبر خپل ارمان دورانی دلکی کورنا دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر د سرو لمبو د غرغرو د شور نه دی خبر د سرو لمبو چې د چا زړه ورانه وي څنګه بماڼه جوړوي چې د چا زړه ورانه وي څنګه بماڼه جوړوي چې د بل بد کوي د بل د پورنه دی خبر د بل بد کوي د بل د پورنه دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر د سرو لمبو د غرغرو د شور نه دی خبر د سرو لمبو دا خلق دمرا د نفرت په ګناه مګرموا دا خلق دمرا د نفرت په ګناه مګرموا دوی تا ګناه نشتا ساویرا ورورنه دی خبر نشتا ساویرا ورورنه دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر د سرو لمبو د غرغرو د شور نه دی خبر د سرو لمبو
ګران اوردونکو تاسو ته په پروګرام کې بیا هر کله وایو زموږ پروګرام نن ترانسجنډر حواله سره جاری دی. نن الیشا ګست او سره موږ د حواله سره خبرې کوو. تاسو نو یو بل تاسو ډیر بنیادی ونته کې سوال دی، اکثر دی باندې ډیر زیات خبرې هم شوې دي، اکثر دی باندې ډیر زیات تاسو ته طرف هم خبرې راغلي دي، اکثر خلک هم دا حواله سره خبرې کوي. دوه قسمه رویې دي، یو خو تاسو د کور والو رویې تاسو سره چې کله تاسو واړه یا کم ارلی ایج کې تاسو سره یو رویې چې کله ته پته ولګي چې د دې بالکل بیهیویر د نورو ماشومان نه ډیفرنٹ دی. جی بالکل. نو دیمه رویې چې دا د هغه خلکو چې کم تاسو رشتہ دار نه دی، رور نه دی، فیملی ممبر هم نه دی، محلیم نه دی، بارې کسته. نو زه به غواړم دا چې تاسو ون بای ون نومبه موږ ته دا وایي چې تاسو د فیملی بیهیویر عموما زیات ډیر کیسونه کې به خم وي یا ډیرو کې به خراب هم وي، خو لکه زم چې تاسو کم رویه محسوس کړی دا، په خپل محسوس کړی دا، یا تاسو نور چې کم مرګ دی ای حواله سره موږ ته وایي چې تاسو د فیملی تاسو سره څنګه رویه وي. فیملیز چې کم دي نو پاغه کې فیملی کې خو مور او پلار دي، رونه خويندې دي، د دې نه ماته بل غټه رشته نه ښکاري. نو د مور او د خويندو رشته خو چې داسې د چې هغه خو ډیره نرمه، ډیره خوږه او ډیره ښکلې، او باقي د پلار او درونو خو الډي هغه د پښتون هغه ماته ته مخکې نه هغه ایکسپلین کړل. بل بار معاشره بار چې کم خلک دي دا مونږ ولې د کور نه بار راوتی یو، زه به لږ دا خبره په تفصیل سره وکما. په دې وجه راوتی یو چې کله مونږ جمعات تلو به خلکو تنګولو، کوئی سکول لایف کوم به خلکو تنګولو، کو په بازار کې برګرځیدونو به خلکو یې مورته دی اجلا دی، هسپتال تتلونو به مورته اجلا دی. د خلکو دی تانو او د خلکو دی आवाजونو موږ دې سټیج ته ورسولو چې اسم کور کې مداخل او بهر هم داخل نه دینه د اخرت چې ځان له بل دنیا جوړه کما چې کم زما زیاده اغه ته ځان ورسومه چې ما ته ازادي او د خپل رائے اظهار کول شم، زه ګډېږم چې زه ګډېدل کول شم، زه په خپل مرزه ژوند تیر کما. دې معاشره اوس خو لګ ډیر اویرنس شته، خو مخکې بالکل اویرنس نو. مونږ پدې چې پدې گجو خان نوٹ کې ګرځما، زه پدې شمشیر باندې ګرځما، زه د کالج په چوک کې ګرځما، زه مختلف پارکس ته زما، شیخ ملتون ته زما، ما د لیډیز کپړې چولی. نو تاسو خیال چې ما به خلک په کانولي او کوبنولي ریشکو عالم ما پسې आवाज کوي، سیکل والم کوي، موټر سایکل والم کوي، بس والم کوي. داسې یو پرد نه دی پاتې شوی چې مال به आवाज زکه زبم چې پدې دا پرس شوی دا چې مال به आवाज راکړي. نو چې دا आवाजونو زه دماغ وګونه پاخه کړنو، زما نوم کنزل شو، زما د نوم نه کنزل جوړ شو. زما د چې څوک خبره کوي چې ستا خو ماته خو به الیشا نه وي، ماته به وایي څه وایي، اجلا خو روان دی، هلکه اجلاګان روان دي. نو زما نوم الډي کنزل دی، زه یو پښتون یو هلک سم هلک ته یم چې ته کښېنې اجلا هغه به په ما باندې څومره ګزارونه وکړي، د هغه به تیور بدل شي چې ما ته اجلا ولې ووې او ما ته وایي او زه غږ نه کوم. زه ولې غږ نه کوم؟ ځکه چې دا ما د بچپن نه واورېدل، په کور کې م راته وروي چې پس اجلا سبق لزه، پلار به م راته وي چې اجلا په باله کې به راوته، هلکه دا خو مورته د اجلا دی. نو زما نه څه جوړ شو؟ زما نه اکه شانته ډیفیکل اجلا جوړ شو. زه د معاشرې بیهیو داسې دې ځای ته راورسولمه، کو دې معاشرې ما ته نو ویلې چې اجلا نه ولې به زما نوم اجلا، کو ما ته ویلو چې نه دا ډیر زیات نرم خلق دي، دا الله پیدا کړي نرم دي، دا الله تعالی نه پیدا کړي ډیفرنٹ دي، د نور خلکو نه نازک دي، ته د زړه خپل نوم ولې نه علم. نو چې کومال د आवाजونه او د معاشرې ز دومره په ما باندې دا دغه نور وشته کنه، زما په دې جسم او زما په دې کپړو باندې دا نوم رور روشته، نو دا نوم به ما پسې نو. نو چې دا نوم ما ته ملو شنو مکه کار ما شروع کو چې اسم زی جلایم کنه راشه ګډېګا، زما نور سشتنه نو زما ته خپل سخکاری نه شیوا د شنو سرو کپړو نه. نو سوال نه ګډېګم معاشري زدا سکړم ولې داسې به مونږ سره کوي چې په هسپتال کې مونږ نه جوړې هم خلکو مو کیمرې راغشتو زمونږ نه تصویرانه لي چې په مونږ څومره سخت دی. کو زه په بازار کې روان یم، په ما تکلیف ته زما په خېټه درد دی او بیا ما پسې خاندي. ولې خاندي؟ څه چل دی؟ کیا زه انسان نیم؟ اورال خبره کوم، کو هغه په پنجاب دی، کو په سند دی، کو په کې پی کې دی، ولې داسې خلک بیهیو کوي مونږ سره؟ ولې؟ دا ټول معاشره مونږ داسې کړي. کاش چې معاشره مونږ سره لږه غونته سمه وي، بیهیو یې مونږ سره صحیح وي چې د خپل نوم یې خو راته اخیستی که نه. د خلکو د کنزل چې زما نوم یې کنزل کو، نو زه به له چا نه ګیله کوم. دا په معاشرې ډیپینډ ده
چې عزت راکړي دا د دوی په لاسو کې ده چې دا پرس ختم کړي چې دا کوم نوم موږ له راکړی دی او وایي چې نه دا یو انسان دی. او لکه مطلب هغې که تاسو روان یا دغه نم چا تصویري نم چا سره داسې څه خبره شوي او هغې یا خندنې کوي یا داسې څه آواز در باندې کوي، مطلب دا خو یو ډیر غلط کار دی او دا اکثر داسې زموږ په دې معاشره کې دا برایي موجود ده، دا شته دی، ډیر خلک کوي، ډیر خلک ریسپیکټ باندې به هم تاسو سره ملایږي، خو داسې خلک هم وي، دا خبره ستاسو بالکل ټیک ده. خو اکثر خلک دا کمپلینټ کوي چې مطلب دی کې دا ستاسو اکثر دا ټرانسجنډر چې دی خیر غواړي که نه، نو دې طرف ته راتلو دا رجحان دا څنګه جوړ شي د دې یا دی ولې داسې کوي دې باندې تاسو موږ ته لږ اورېدونکو ته لږ خبرې وکړئ. خیر غوښتل خو زموږ معاشره کې زموږ په خیبر پښتونخوا کې زیاتر نشته، نسبتاً کم دی، نسبتاً کم دی. کو هغه دینو اټاباد منصیره او حزرو داسې مختلف علاقې دي چې کوم پنجاب طرف ته لږ ډېرې دي که نه، دا اټک په والو هلته کې داسې شته، پېښور، مردان، سوات، کوهاټ، بنو دې سیزونو کې زمونږ پښتانه دا چل نه کوي، ټرانسجنډر اجلاګان دا نه کوي. خیر ولې غواړي؟ تاسو به زیاتر کتلي چې به اول خواجه سره خیر غواړي، ینګس به نه وي، نو چې هغه سکار نشي کولی، معاشرې سکار ته نه دی پرېښی، معاشرې ته سکیل ته نه دی پرېښی، هغه سره لاسو کې هنر نشته، دا هغه ابتدا د دکې نه شوې ده چې ګډېدل دی او د ګډېدو نه پس مرګ دی او زما خیر غوښتل دی. نو الریډي هغه مینټلی دې ته جوړ دی چې زه نور څه نشم کولی، زه اوس نشم ګډېدی، زما وجود کار پرېښی دی، زه به په سړکونو ګرځم، په ټریفک سګنلو به ولاړم، ماله به څوک خیر راکوي. او زیاتر ټرانسجنډر خواجه سره اجلاګان چې کوم دي نو هغه خلک وایي موږ ته دوا وکړې. دوا یې ولې قبلېږي؟ خیرې ولې قبلېږي؟ دنه روح صفا دی، جسم یې ګنده دی، معاشره ګنده کړی دی، روح خو صفا دی که نه، او الله تعالی روح ته ګوري، الله تعالی نیت ته ګوري. نو چې روح صفا دی نو هغه به خدای دوام قبلوي او خیرې به هم قبلوي. نو دې طرف ته خیر طرف ته ځکه رالل چې د هغه نور څه ذریعه نشته، کور د هغه نشته، مور د هغه نشته، پلار د هغه نشته، هغه ته څه ښکاري د زه وایم چې د هغه یو مسافرخانه کې مغه وخت نشي تیرولی چې اول شوم نشي تیرولی، خو یا به چېرته مزار کې وي یا به چېرته ځان له کمره اخیستې وي په هغې کې به وي، ځان له به خیر غواړي او هغه خپل ټایم به تېروي تر څو پورې چې هغه جمدې دی. نو ریچې او زرې زرې ژوند دی د بچپن نه والا چې دا څنګه پیدا شي خواجه سره د بدنصیبي ولیکلی شي تر څو پورې چې دی د خاورو لاندې شوي ني، نو د به دا بدنصیبي په قسمت کې وي، ټکرې به وي او د خلکو دا کنځل او وینا به وي. نو دې معاشرې داسې کړی دی، د خلکو ځمکې جایدادونه وي په هغې کې ورته حصه میلو شي، نو زه اخري وخت پې ښه تېری، نو زمونږ خو داسې هم څوک نشته، یا به راکوي یا به نه راکوي، نو زمونږ داسې هم څوک نشته. نو په ټرفک سګنلو به ځکه ولاړ یو چې زمونږ نور څه ذریعه نشته، کار مونږ نشو کولی، هنر نشته. تاسو ته خو ما وفرمایل که نه چې لکه نشته څه ما سره څه سکیل نشته، نو زه چې لاس نه اوچتوم او خلکو ته په ټرفک سګنل وایي چې الله کې نام پې کچھ دی دی، نو زه به څه کوم؟ په هغه ټایم کې زما ځواني هم نشته، ما سره څه نور هم څه لاسو کې نشته، نو زه به په ټرفک سګنل نه ودرېږم، زه به د خپلې خېټې دپاره څه ناڅه خو کوم که نه. نو خیر ځکه غواړي. ها تاسو وختي یو خبر وکړه چې په ټرانسجنډر کې داسې هم شته چې هغې ډېر کامیاب او ژوند تېروي، مطلب ښه عهدو باندې هم دي، ادارې هم چلوي، ان جی اوز کې هم شته، ایون په میډیا کې هم شته، داسې نمونه شته دی. نو هغې هم په دې معاشره کې اوسېږي، نو هغې څنګه مخکې لړ شي، هغې څنګه خپل یو مقام جوړ کړي، هغې څنګه چې دی یو سکل طرف ته لړ شي، تعلیم وکړي. او بلکې نن سبا خو په میډیا باندې هم داسې یو څو واقعات اکثر داسې دغه شوي دي چې د هغې تعلیم سره هم شوق دی، ډیګري تعلیم کړی دی او هغې مخکې سروسز ښه سیکټرو ته تلل غواړي. نو دې باره کې تاسو څه وایئ؟ نو تاسو ته خو ما لومبې دغه ته خبره وکړه چې لکه داسې که نه ستاسو ملګري ډېر کامیاب دي، هغه سره سپورټ دی، ستا غونته دوست ورته میلو شوی دی، هغه یې سپورټ کوي، هغه سره فیملی ده، د تره زوی دی، د ماما زوی دی، رور دی ورسره ولاړ دی، ورسره ځکه کامیاب دی. دا کم ټرانسجنډر چې کامیاب دي نو هغوی داسې ویلي دي، روریان پلار یې وي چې دا د خدای تعالی تحلیق دی، الله پیدا کړ دی، ولې زه خپل بچي د کور نه بهر وځي به سبق وایي، ځکه
د شهرت او د کامیابی بلندې ته هغې رسېدلي دي. هغې سره شاته سپورټ او د خور د اوښي د رور د ترور د زوی د ماما زمونږ په لایف کې دوست چې کوم مونږ ورته دوست وایو د هغه سپورټ چې مخکې لاړ شه. نو چې تا سره سپورټ وي ته به مخکې ځې که نه به ځې. چې چا سره سپورټ نشته هغې سبق نه دی ویلی تعلیم یې نه دی کړی هغې په دیرو کې دي هغې ځان له خپله د عزت روزګار هم کوي او دا خپل چې زمونږ کم کلچر دی د خواجه سره ګډېدل دي یا هغه هم کوي. ناخوشحاله څومره دی چې داسې پلیټ فارم مونږ ته ملو شوی و نو نن به ټول ټرانسجنډر کامیاب وو. په اسمبلی کې خواجه سره ناستي وګورئ هسټري وګورئ. ما خو اورېدلي در چې په جرمني کې یو خواجه سره دی په امریکا کې شته اسمبلو کې هغوی د خپل حق دپاره جګړې کوي. هغوی سره تعلیم دی هغوی سره سپورټ دی. مونږ سره خو سپورټ نه و که نه چې کوم داسې کم کوس ټرانسجنډر چې هغوی سره سپورټ دی ډېرو سره نه دی. ها یو خبره بل هم ویلې کېږي چې تاسو کله خپل ینګ ایج کې وی او مطلب اکثر پروګرامونو ته ځئ ناچګانې پروګرامونه یې تاسو ځئ نو هغه ټایم کې تاسو ته ښه مطلب پیسې میلاویږي دومره چې ستاسو پې لږ ښه ګزاره کېږي. نو تاسو آیا هغه ټایم کې خپل ځان دپاره سیوینګ یا داسې څه طریقې کار چې مطلب تاسو چېرته انویسټمنټ وکړئ یا چېرته داسې سیوینګ وکړئ یا مطلب هغه پیسې دې طریقه باندې یوټیلایز کړئ چې سبا له تاسو ته ضرورت وي او تاسو سره کار روزګار یا نور هیڅ قسم آمدن ذریعه نه او دا پیسې استعمال کړئ یا د دې آمدن استعمال کړئ داسې دې طرف ته ستاسو رجحان ولې ډېر کم دی یا نشته؟ الحمدلله الله تعالی چې کوم رزق مونږ له راکوي داسې زمونږ فرینډز شته زمونږ ملګري شته چې چا ځان له انویسټ هم کړی دی په پیسو کې عرضه کې یا په ځمکه کې یا په کور کې کورونه یې مغستې دي ماشاءالله زمونږ ټرانسجنډر. خو چې کوم ځایونو کې مونږ اوسېږو کو تاله یو کور په 15,000 روپۍ درکوي که نه ایز ا فیملی سره ته اوسېږي نو هغه کور به مونږ ته په څو میلاوېږي په 25,000 ځکه چې مونږ ټرانسجنډر یو. دا خو وي چې د معاشرې یو داسې خلک دی چې دوی له مونږ کور او ځای رینټ نه ورکوو. تاسو ته چې کله پراپرټي په رینټ باندې څوک درکوي نو چې کوم د مارکیټ ریټ دی هغې نه تاسو له ګرانه درکوي 2,000 روپۍ 5,000 روپۍ پی کمره ده که نه مالې به په 15 راکوي ځکه چې وي دا داسې دی او داسې دی هغه تاسو ته ما د دې نه مخکې ایکسپلین ستا کوم سوال دی د هغې جواب ته زه درکوم. بل زمونږ ټرانسجنډر چې کوم دی نو د هغې خرچه ده سره زما زه چې پروګرام لازم نو الریډي به زه نوې کپړې اچوم زما میک اپ وي زما به پیزار هغې سره به زما خوراک هغې سره به زما نورې داسې سم مسلې چې هغه به د بغیر د پیسو نه حل کېږي. ټیک شو. بله خبره دا ده چې کوم انکم موږ له راځي نو چې موږ پروګرام لوړ شي نو डी जे वाला بیل پیسې ساوند سیستم والا لیټون والا بیل پیسې جنریټر والا بیل تیل والا بیل پیسې کم پټرول چې موږ ځان سره وړو کنه یا په پټو کې پروګرام یا روزه پروګرام یا بجلی لاړ شي نو زمو خرچې هم ډېری دي کنه نو کم طرف ته بچ کو نه بچ کیږي. بل غټه خبر ده رینټ ته چې رینټ پتا سیوا نو ته الډي زب ایگزام چې زنه غټې دي خو هم بس غټې کم څه چې په ما باندې د ذکر ایدا او د ذکر چې کوم مدنو الډي زب ور کوم کنه باور کوم ځکه پر دې جیدات کې زو سیګما نو په دې وجه ما ته پرابلم ډیر زیات چې ز انکم ځان لا سیوینګ دغه نشم کولی بیچ کې شته زمونږ مرګري کورونه مغشتري ماشاءالله ما مغسته دي اور د کشان د زمانو ټرانسجنډر چې کم دي چې فیوچر ته ګوري او لګ ایجوکیشن وسري نو الډي غیزان لپیسې دي در روان وخت لپاره چې چاته الله سونی نسب تاسو هم شته زموږ په ټرانسجنډر کې تاسو سوشل میډیا باندې وګورئ سونه ایجوکیشن دی وسره نغي بزان له پیسې مګټی کړي نو لغون ته کې دا غشته مون سره دا نه چې دغه دی کوان پړ دی هم بزان له پیسې کړي سلیکټ غم کوي خو زمونږ خرچي ډېری دي. اساستا بینک اکاؤنٹ شته بالکل زما بینک اکاؤنٹ شته نو هغه کې تو ځان له سیوینګ سلیکټ ډېر چې زوی ما زه 2,000 روپۍ هم دا پی وړم ما 2,000 وړم دی تر شي وخت کې ما 2,000 وړې زه زره وړم په دې وجه زویم زما نیکسټ کم ټیم خدای دې نکي الله دې نکي موږ سره حدیثي ډېر زیات کیږي نو د دې حدیثي د پاره ما ځان لا 0 روپۍ مړې دي 1500 مړې دي ځکه چې بینک والا ما ته وی چې تاسو 1500 هم راوړې. ګرانو اوریدونکو راځئ یو وقفې طرف ته ځو او زموږ دا پروګرام به جاري وي. علي شاه سره به موږ په دې حواله باندې خبرې کوو چې دې ته کم کم مشکلات وي معاشره دې ته په کم نظر ګوري د دې مسایل څه دي.
د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېدی شي کنه ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي کنه ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلې د درلېږلې غواړم ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لیمرا ډک شو سسولې غواړم حسینه چونډ خولې ویستل کفر شي حسینه تا تم جړېدل کفر شي د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېدی شي کنه ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي کنه د جنت د نعمتونو نظر زه درته وږي په جهان جاړم ستا د دوزخ له لړمانو توبه زه درته دا لړمانان جاړم دلته د ګېډې دوزخ تش ګرځو هلته شو ستا د دوزخونو خشاک دلته د دغه قصابانو خوراک هلته د هغه خمارانو خوراک نه موزان تور کړو او نه سپین پاتې شو نه د دنیا شو نه د دین پاتې شو د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېدی شي کنه ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي کنه د سنگینو فیصلو نه قربان ولی حیرانم کم قانونو منم ته خود خپل کارون پس مکا منډې زه دې په سر باندې کارونو منم ستا په رضا زما رضا دربا کاڼی هم نفس پورې تړلی شمه چې بل خامار په خزانو ووینم آخر انسانم څنګه غلی شمه را ډک شو زړه ایسارولی نشم خوله ماته ښه ده خو ګنډلی نشم د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېدی شي کنه ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي کنه د جنت په تمتا مچمري د هغه اوګو په سلګو مې قسم په دې دوزخ کې نور نشم لیدی ستا د زړه ځوان په منارو مې قسم یا خود ځمکې په دې ارتسینا ما ته خپل ژوند زما جنت راکا یا د نهر دوزخ مرګ نه مخکې د یوې چغې اجازت راکا چې دا ستا وږي ستا په خوان ماړه کړم یا په خپل ځان باندې کارغان ماړه کړم د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېدی شي کنه ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې
د چا د زړه لوګې لیدې شي کنه ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلې د درلېږلې غواړم ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لیم را ډک شو سسولې غواړم حسینه چون د خولې وستل کفر شي حسینه تا تم جړې دل کفر شي د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا د اورېدې شي کنه ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شي کنه السلام علیکم. موږ د بریک نه واپس رالو. دا ټاس چې کوم دی ما ته ملو شو چې دا به ته وې نو ما ووی چې السلام علیکم موږ واپس رالو. ډیره مهرباني زما په ځای تاسو هیلپ مو وکړه. ډیره مننه شکریا. غټه مسله حل کړه. زه دا سیزونه ویلو کې ډیر څه تکړم نه یم. ها ډیر مهرباني تھینک یو. ها تاسو سره اف د ریکارډ چې کله زموږ ډسکشن کې دونو تاسو وی چې زموږ چې کم ګورو وي زموږ سرپرست هغه زموږ دپاره ډېر زیات اهمیت لري. نو ګرانو اورېدونکو ته دې حوالې سره ووایه چې دا ګورو ستاسو دپاره څه معنی لري؟ ګورو د هندي لفظ دی. ګورو کا مطلب دی چې استاد. هغه ته زمام کېدی شي د دم کېدی شي زستام کېدی شم چې تا ماته د زندګۍ یو لار خولي. خو زموږ خواجه سره کلچر کې چې کم دی د ګورو ډېر غټ مقام دی. د ګورو دا مقام دی چې مور او پلار. زه چې د کور نه 22 سال عمر 20 سال عمر کې راوتم یا زما نور ټرانسجنډر والا خبره به کوم نو هغوی به چېرته تلل؟ هسپتال ته به تلل؟ هغوی به دارالعلوم ته تلل؟ نه، هغوی ته صرف د ګروګانو ډېره ښکارېده چې دا یو محفوظ مقام دی. چې ګورو له کله راغلې زموږ د خواجه سره خپل کلچر دی هغې کې دننه موږ د هغې رسم وکړو. بس ګورو مور او پلار چې د مور او پلار څنګه خلک تابعداري کوي اکه شان د ګورو کوي. خو ګورو کې دا چینجز دی چې مور او پلار خو نه وي که نه خو د مور او پلار مینه دله درکوي. کو زه خپل ګورو ته وایم چې زه تعلیم کوم اوسني ګروګان چې کوم دي نو یو که څونه مخکې ځي زه راباندې پیسې لګوم خپل زندګۍ. د ګورو نوم ډېر خوږ دی ډېر خوږ دی زموږ په کلچر کې. بیچ کې داسې ګروګان هم شته چې یا به ظلم کوي یا به خپلو شاګردانو سره زیاتې کوي. خو زیات تر ما لیدلي زما د تجربې مطابق چې دونه دغه به نه وي. دې کې بیا یو بل سوال راځي. جی تا وختي یو خبره کړې وه چې کله تا ته یو ښه سرپرست میلو شي نو هغه تا مخکې بوځي. بالکل. نو چې دا ګروګان تاسو ته ښه میلاویږي اکثر که نه نو بیا تاسو ته بیا مشکلات څه دي؟ ګورو مخکې د چا چیله وه که نه د ګورو چې کوم دی نو هم ګورو دی که نه د هغه هم ګورو دی که نه. دا سټپ بای سټپ را روان دي را روان دي را روان دي را روان دي. زه د ګورو په دیره کې ناست یم نو زه به هغه له پیسې ګټم او ځان له به ګټم که نه. زموږ خواجه سره کلچر کې د کمایو ذریعه خو به وي که نه. لکه هغه به ستاسو سرپرستي کوي. سرپرستي کوي او هغه به چې کوم دی زموږ کوم جایز د هغه څه پیسې وي یا جایز د هغه څه ضرورت دی نو زه به یې پوره کوم ځکه زما ګورو خو به ګډېږي نه خو به اولډي که نه. ینګز هم شته چې هغوی ځان له کمایانې کوي نو دې طرف ته ګوري نه چې زما هم شاګر شته بس هغه د نوم که نه لکه او کوم چې اولډ دي نو الرډي د هغوی د کمایه ذریعه خو زه یم لکه یو بچی دی تا لوی کو او هغه تا له ګټه کوي او ته ریټایر شوې د یو محکمې نه دغه شان د زموږ کلچر هم کم کېدي که نه. اوس زموږ خواجه سره کلچر چې کم دی که نه دننه چې کم کلچر دی هغې کې موږ سره علاقې دي که نه. لکه دا زما علاقه ده زه به دلته کې کورونو ته ځم اخو د پخوانی زما د مغول د دور نه موږ را روان یو که نه. نو دا چې کوم بیک نه غواړي هغې دې ته موږ په خواجرال الفاظ کې چې کوم دی وتایي وایو چې دا راغلی دی او زه به دله د دې ماشوم شوی دی یا دې ما ته دعا وکړه دې کورونو ته ځي خلک هغې ناچ ګانو وکړي. زه وایم چې مردان کې داسې نشته KPK کې دا سیز نشته پنجاب علاقې خبره تاسو کوئ که نه. نو زه د پښتون کلچر خبره به کوم زه د پنجاب طرف ته نه ځم ځکه چې د هغوی بیل کلچر دی نه خواجه سره یو کلچر کې لږ غونته کې ډفرنس دي که نه. هغوی کورونو ته ځي خیر غواړي خیر خو نه غواړي خو هغوی خپل حق له ځي ماشومانو په سر له. اوس انډیا کې وګورئ چې کله ماشوم پیدا شو انډیا کې
انډیا خبره به زه نور وکړم ملکونو. خواجه سرا او نور ملکونو کې چې ایشیا کې چې کوم ملکونه راځي نو چې کله پیدا شي د هندو کلچر به زه واضح خبره وکړم دلته هم شته هندوان ناغي ماشوم الله نور ته خي الله رڼا ته خي چې خواجه سرا شي هغه اوچت کې نور ته بر اسمان ته دغه ته خو چې په رڼا ولګیره د خواجه سرا کلچر کې ډیر لوی عزت دی بل مونږه روح چې کم دین د مغول بادشاہ د زمانې نه روان دي بیبيانو سره به خواجه سره ځکه چې دې سره نفس نشته هغه به ځکه په شوق باندې خپل محلونو کې ساتل ځکه چې خواجه سره روح یو داسې روح دی چې هغه غلط طرف ته خو اور طرف غلط خو هغه غلط قدم چټول نشي بیچ کې به غلط وي خو زیات تر خواجه سره چې ما کوم لیدلی دي نو داسې برکت نشي کولای او با ګورو کلچر تاسو یاد کو نو ګورو نوم د مور او پلار دی بیچ کې پکې غلط هم شته ارزه کې غلط خو مور او پلار کې سخت می او ما باقي ګورو نوم زویم زما په ذهن کې ډیر خدي ها بل یو خبر راته بلو کې چې تاسو په تحصیل په سطح یا ضلع په سطح یا صوبایي سطح باندې یا د ملک په سطح داسې تنظیم یونین داسې اسوسییشن داسې څه قسم اکټیویټیز وي نو یاره د پاکستان په سطح باندې خو څه پورې زما تجربه خدا وشوه چې زه څونه ګرځېدلم یا زه زموږ په پاکستان په سطح باندې داسې یونین نشته ها د کې پی کې به خپل ذمہواری چې کوم مشر دی د پنجاب بخپلی او د سند چې کوم دی نو هغه زه نومونه نه علمه هغه بخپل وي د هر علاقې د هر یو ځای خپل مشر دی او خپل مسلې به په خپل حل کوي زموږ د پاکستان په سطح باندې تاریخ وګوره زموږ داسې څه دغه نشته ها یو بل سوال ډیر بنیادی سوال دی چې دا تاسو د صحت مسله شوا تعلیم مسله شوا امن او امان حواله سره چې کلمنګ خبره کو نو لازمی خبره ده چې پولیس سره واسطه راځي هسپتالونو کې ډاکټرانو سره واسطه راځي دغه شان چې د تعلیمي ادارو تم تاسو ترانسجنډرزي د حواله سره زموږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو کله داسې ځایونو ته ځئ چې ته موږ پبلک پلیسز ویلی شو یا چې کوم کې پبلک ډیلینګ کیږي سرویسز پرووایډ کیږي نو الته کې تاسو سره د خلکو رویه څنګه یا کوم مشکلات تاسو سره راځي د دې مخکم تاسو دا لکه دغه کړو نو ماره هغه ډیر په تفصیل سره دغه در کړو جواب خو انیوي بیا به مزوي بیهیف د نور خلکو یو زنانه په سیواز نشي کولای کوغول د کو ینګز د کورس د کنه نشي کولای پر دې زمانہ پر دې ماشوم په سیواز نشي کولای بالکل زمو خواجه سره چې نه جوړ شي ترانسجنډر نه جوړ شي اجراګان نه جوړ شي نو هغه پرایویټ هسپتالونو ته ځي پرایویټ ډاکټر لبزي نو زوی ما چې زموږ ترانسجنډر چې کله سرکاري دغه تزینو هغه پس ډېر مسخري کیږي زه په خپل واټ کې پروتم میډیکل کمپلیکس ته تلم ډاکټر لزلاړم یو واقع به پکې ته مختصر غونډه کې وایم تفصیل سره باندې خو مختصر زه چې کله ډاکټر للاړم او هغه لزلاړم مالو پټه په سر کړی وو زه په خپل چې ما کم لباس چې مکه لباس ما چولو چې زه لاړم نو هغه ډاکټر ته ما وی چې زما لکه ما ته دا پرابلمز دي او ما له چټې ولیکه چې زه دوايي راوالم او زه ورته شنه هغه ما ته څه وی چې زما غوږونه کاڼه دي زه په غوږونو کڼیم دی بل ته ووایه نو ما وی چې زه دی بل ته ولې ووایم ته ما له ولیکوي نه وي ته دی بل له ورشه هغه ینګ و نو چې زه هغه ینګ له ورغلم نو هغه ما سره داسې اوټ پټاخه بیک وړ حرکتونه کوله چې دا تاسو څنګه او زما په لهجه کې ما سره لګیا شو چې دا تاسو خو ځانونه دغه کړي دي او شرمولی دي او پلان کې هغه ینګ ما ورته وی زه سره راغلم په ما تکلیف دی زما د تکلیف لږ غونته کې واوره په ما ډېر زیات تکلیف دی کني نو زما داسې دغه شروع شوی دی چې یاره زه به راته اوس راوغورځېږم هغه ما ته وی هغه ته وی چې دا کوم نه دی دا راته دروغ وي د ده نه ولیکه بهرحال ما لږې چغې جوړې کړې زما خو سم هغه د چا خبره پښتنو چې هغه سترګې بل شانتي دي کنه نو एकदम اول زه په اخلاق او زه بد اخلاق شوم ما خپل دغه پریښودو چې زما کم اخلاق هغه کمی خبرې وي او زه په کوم دایره کې زه دننه هغه دایره ما پریښوده نو چې کله ما شور جوړ کړم ما وی چې زه میډیا راولم او زه پلان کې چل کوم زه ډنګري چل کوم نو هغه ماته چې تکینه مونږ ارسکو نو زه د هغه ځای نه راوستم بل یو شاته واټ هغې ته یې راوستم داسې پردې لګېدلې ولته کې ډاکټر راغی ما له ما ته وی چې بچې تا ته څه پرابلم دی ما ته وویل چې ما ورته زما دا پرابلمز دي د الله تعالی قدرت ته ګوره چې زه تلم څلور ما پسې نور رالل ایم بیمارانو نو موږ یو بل واټ ته بوتلو هلته یې موږ سملو ما ته یا ډریپ چړو شو یا نه چړو شو
خو الته ینګز چې کوم راغلو کوم یونیورسټي لایف کې د هغوی ته میډیکل ټاسک میلاو شوی چې تاسو تجربه چاله ستن لګول چاته کینو لخې جوړ هغوی راغلل هغوی کیمرې راواغېستې موبایل او موږ یې مسخرې نو هغوی نه زه ډېر زیات انتهایي تنګ شوم نه ما ورته په موږ خو تکلیف دی موږ خو 4-5 شو اوسه تاسو د دې ځای نه ولې نه اوسئ لږ اوسئ نو پبلک بیس باندې خو پرېږده چې په سرکاري هسپتالونو کې داسې کېږي موږ سره نو زه وایم چې زموږ دپاره بېل واټ وي او په هغې کې موږ وي او موږ باندې چاره دغه نه وي موږ د خلکو نه ځان الګ کوو نه صرف واټ ته غواړو چې موږ دې معاشره کې یو چې دې موږ ومني چې یا دې کې دې ګرځي چې څنګه د زنانو واټ دی څنګه د نارینو واټ دی څنګه چایلډ واټ دی داسې موږ لم یو واټ راکړي که نه بل تا د پولیس خبره وکړه کله چې موږ پبلک بیس ته پروګرام ایز پروګرام نه لړ شو د چا ډیرې ته لړ شو یا چې تا هغې ډاګه کې پروګرام جوړ کړي د سټي تاڼې نه موږ دغه الو انفارمیشن اجازتنامه چې دې ځینې اجازتنامه نو هغه اجازتنامه موږ سره یي موږ سره خپل ټلیفون نمبر هم لیکلي نو چې کوم تاڼې کوم علاقې ته موږ بشخالي ته ځو نو چورې تاڼې ته ټلیفون زموږ په مخ کې وکړي چې دې دره له خواجه سره د هغې نه پس زموږ بسې پولیس راشي او زموږ پروګرام خراب کړي او زموږ د رزق هغه ذریعه چې کومه ده نو تس نس شي زموږ رزق تس نس شي نو موږ بیا په روډونو باندې را روان نو د ډي جې پیسې ورکولی شو نو د ګاډي پیسې ورکولی شو نو بیا به موږ څه کوو بیا خلک وي خواجه سره پلان کې چل کوي او دی دا چلونه کوي او دی د حرکتونه ټیک نه دي زه ولې دا حرکتونه کومه چې زما په جیب کې پیسې نشته زه به الریډي دغه خبرې ته جوړم چې زه به دا کومه او زما د پیسو ذریعه دا ده اوورال خبره کوم یوازې زما به نه د ټولو ټرانسجنډر ته ویم نو زما به الریډي دغه خبرې چې ما سره ما انفارمیشن هم راغستی دی ما اجازتنامه هم راغستی او ته بیا هم ما ته دا پروګرام نه پرېږدې او زما په پروګرام راځې او زما پروګرامونه خرابې او زما په رزق کې لتې وې تا د بل یو محکمې پکې هم یو خبره سرکاري وکړه تعلیمي ادارې زه چې سبق لزم زه په خپله چې ما ته کم اووم کې زه نو زه مارګرو ډېر زیات تنګ کړم حتی در دې چې زه اتم ته شم نو په ما باندې لکه هغه چې کوم د نوجوانانو کوم حرکتونه یې هغه بنده بل طرف ته مایله کول که نه چې په زور باندې نو ما زه ترې هم تنګ شوی وم ولې تنګ شوی وم په دې وجه تنګ شوم چې هغوی ما جنسي ټارچ کوي ذهني و پرېږده نو چې ما دا معاشره ما داسې ټارچ کوي نو زه په هغه نو زموږ دپاره پکار دی چې نیکسټ ټایم کې کو هغه پرایویټ کالجز دي کو هغه سرکاري کالجز دي کو هغه سکولونه دي ما پرایویټ خو ویم چې تعاون به راسره کو سرکاري راسره داسې خاص په اونه کې زه ویم چې په دې کې نیکسټ ټایم کې فرسټ ټایم کې نه نیکسټ ټایم کې زموږ دپاره کلاسز کې لو شي او په هغې کې موږ له سبق او موږ لکه دونه خو به وشي که نه چې خپل نوم به لیکلی شي دونه به چې خپل حق به وپېژني بالکل یو خبره به چونکې تاسو ډېر تفصیل کې خبرې وکړې ډېرو مسلو باندې موږ بحث وکړو اکثر دا الزام لګولی کېږي د ډېرو خلکو د طرفه چې تاسو په معاشره کې فحاشي پیلاوئ اکثر دا خبره کېږي چې د دې چې کوم حرکتونه دي دا تاسو چې څنګه وایي چې اکثر خلک مې وایي دا الزام لګوي دې حوالې سره به تاسو څه ویل غواړئ چې آیا دې خبره کې څه صداقت بالکل ولې به نه دي حرکتونو ته اوورال خبر به زه کومه دې حرکتونو د موږ چا جوړ کړل موږ ورته چا جوړ کړو موږ سره په لار باندې پروګرامونو دوران کې ریپس کېږي وګورئ نیټ وګورئ ریپ کېږي د شرابو په نشه کې زموږ دیرې ته خلک راخیږي زموږ کمرو ته خلک راخیږي زموږ زړه نه یو په موږ باندې هغه کار کوي نو زه مینټلي جوړ شوی یم دې خبرو ته نو څنګه زه معاشره خرابوم زه نه خرابوم زه معاشرې ګنده کړې ما زه معاشرې خراب کړې نو زه د بل نه څه لګیله وکړمه په دې د شرابو په نشه کې چې کوم کسان زموږ ځای ته راخیږي نو دوی ترور کره ولې نه ځي د ماما کور ته ولې نه ځي په لاره کې څوک تېرېږي هغې ولې نه رانیسي بل څوک ولې نه زموږ ډېره ورته ښکاري زموږ ځای نه ورته ښکاري زموږ پروګرامونو ته راځي او موږ په زور باندې ټارچ کوي او موږ سره زیاتي ظلم کېږي په زور باندې نو زه الریډي دې ته خبرې ته جوړ یم نو بیا معاشره ګیله ولې کوي چې دی په حاشیې طرف ته روان دي ولې ګیله کوي بیا ولې وایي دا معاشره څوک ده خو دا ده که نه مطلب ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې دا چې کم فحاشي ده د دې ذموار هغه خلک دی دا معاشره ده چې کم دې طرف ته رجحان لري او تاسو ځان له د دې شکار شوي یې د دې ظلم موږ شکار شوي یو موږ خو د دې نه با غټ نفرت دی د دې خبرو نه ته د یو ټرانسجنډر په سر لاس راکاږه او ځان ته یې رانږدې که وی په تا څه تېرېږي دروازې چې هغه تا ته ونه جاړي او هغه تا ته په سلګو نه شو نو بیا ما ته ووایي څنګه چې زه په سلګو یم داسې به هغې ولې نه کېږي د ستا یو زړه نه یو په تا باندې یو کار سړی کوي
ستا ټیپر لوګان نه دي خوښه او په تا باندې خلک خوري، نو ستا اړه به څه وایي؟ یو ورځ نه که نه چې زه څنګه جاړم داسې ټول جاړي. دا تشدد یې مونږ سره شوي دي، مونږ د دې عادي شوي یو، زمونږ وجودونه د دې عادت شوي دي، ځکه چې دا بې موره بې پلاره وجود، بې رونه او بې کوره وجود دی، دا په تورو تیارو کې لوی شوي وجود دی. دا به ولې نه جاړي؟ ښه علي شاه، زه به غواړم چې پروګرام موږ ورو وایند اپ کوو، اوس خپل اختتام طرف ته ځو. خو زه دا غواړم چې تاسو چونکې د معاشره ډېر نږدې نه لیدلې ده، د دې بعضې برایانې هم تاسو ډېر نږدې نه لیدلې دي، دا خلک هم داسې تاسو فیس کړی دی چې تاسو سره زیاتې کړې، تاسو هغوی ته څه میسیج ورکول غواړئ یا د دې رویو باندې څه ویل غواړئ، نو تاسو د دې پلیټ فارم نه خبره کولی شئ. نو زه به دا ووایم، ډېر خو به مختصر به زه ووایم، بیهیف. ما سره بیهیف ولې داسې دی؟ ما سره د معاشرې د رویه پښتو درنه پښتو کې ولې ما سره داسې ده؟ ما ته په عزت په نګاه ولې نه ګوري؟ ما له عزت راکړه. ورحال بس خبره کوم، یوازې ما له نه، دا د ټرانسجنډر اواز دی. عزت راکړه. زه پروګرام به ځم، عزت راکړه. که زه په ګجو خان روان یم، په شمشور روان یم، په سوات کې روان یم، په بونیر کې روان یم، په هر ځای کې چې زه روان یم، ما له اواز مه راکوه. ته ما پسې د ګاډي د شیشې نه سر رابار کې او ما په ټماټر او ما په اګولې چې یاره دا خو ټرانسجنډر روان دی. نو دومره څونه پټان معاشره کې خو مونږ خو ډېر پټانان خو ډېر غیرتي او ډېر مونږ خو پښتنو چې کلچر کې، نو پښتانه خو چې دشمن هم قوت ته لړ شي نو عزت وله ورکوي او مونږ له نه راکوي. ګوره ځکه چې زما نوم کنزل دی، نو بس صرف دا ویم چې مونږ سره رویه نرمه کې لږه اواز هم راکوه، خو په سخته نه، نرمه رویه باندې. مونږ د مینې وږي یو، ځکه چې مونږ د مور او پلار مینه نه ده لیدلې، کور کې هم نه ده لیدلې، چې انسان دی چیرې چې زرې زرې د پروګرام نه راشي او بیا ځان له الوګانو کچالان کټ کوي، په بازار کې هم څني او پخوي یې ځان، د هغې به څه ژوند دي چې مور او پلار پکې نه په کومه دیره کې د هغې به ژوند دي؟ نه، بالکل ژوند. یو ماشوم د سهار راپاسې نو مور او پلار به لاګې پخه کې چای وله پخه کې چې زما زوی راپاسېده، نو چې سهار موږ راپاسې نو چا ته صرف دیوالونو ته موږ ګورو. د شپې زمونږ د دیرې چې کمې دي او زمونږ کمې دي نه قبرونه دي، موږ په جمدونو باندې مړه خلک یو، چې کله موږ وربند کړو نو موږ قبر ته راننوتېدو، ځکه چې د مور او پلار اواز پکې نشته. نو لحاظه بس موږ له عزت راکړئ، موږ عزت غواړو او دا به څوک راکوي؟ دا معاشره، او موږ په دې معاشره کې دننه اوسېږو، که نه منې نو را روان لسو کاله پس به مو منې چې او دا یو وجود دی، خو پټان معاشره کې نه. خاص کر ډېره مهرباني علي شاه، تاسو راغلئ، پروګرام کې هم شرکت وکړو، خپل خیالات وظهار مو وکړو، تاسو ته چې کوم مسایل دي په هغې باندې تاسو خبرې اترې وکړې. ګرانو اورېدونکو، بل پروګرام پورې اجازت راکړئ، بیا به په بل هفته کې بل پروګرام کې ملاویږو یو نوې موضوع سره، یو نوې مېلمه سره. الله پامان.